أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بل ورځ د آیات باندې سبازي خبرې شوي وي خو بغیر د سوچ او فکر نه خبرې شروع شوې د وسیلې بعضې اقسامو د هغې تذکره روانه وه نو خیال مې دا دی چې هغسې شروع شوې وه چې پوره شي منګه پکې یو څو خبرې کړوې چې وسیله بعضې داسې دی چې هغه جایز بلکې مامور بها ده کومه چې عام وسیله ده د دې دور کې ورته وسیله خلک زوتی پلان کې وسیله مني او پلان کې نه مني دا خبرې ما بل ورځم کړوې چې څوک وسیله بالکل نه مني نو دا خو دهریت طرف ته رواني او چې څوک وایي هر قسم وسیله جایز ده نو د شرک طرف ته رواني نو منځ په منځ کې لار دا ده چې بعضې اقسام د وسیلې داسې دي چې هغه جایز دي بلکې مامور بها دي او بعضې داسې دي چې هغه مکروه دي او بعضې داسې دي چې هغه منع ترې کړی شوې ده هغه حرام دي ناجایز دي شرک دی نو یوه خبره اول کې ما دا ویلو چې صفات د الله نومونه په هغې باندې وسیله نول دا د قرآن کریم حکم دی قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې لا ينبغي لاحد ان يدعو الا به ای باسمائه وصفاته چا د پاره دا جایز نه دي چې هغه د په نورو نومونو باندې وسیله کوي او د الله نه دی غواړي بلکې د الله په نومونو د الله په صفتونو دی غواړي دویم نمبر اعمال صالحو په هغې باندې ما دغه دریو کسانو واقع پیش کړو بل ایمان په پیغمبر باندې او تصدیق د پیغمبر اطاعت د پیغمبر دا جایز دي بل دعا د پیغمبر داغه په ژوند کې چې پیغمبر ته وایي ته موږ له دعا وغواړه او هغه له دعا وغواړي دا دغه په ژوند کې وه دارنګې یو غټ طرف ته نسبت کول او د رب اضافت هغه ته کول او په هغې باندې دعا غوښتل دام جایز دي لکه یو سړی وایي ای د کعبې ربه ای د جبریل ربه ای د هغه اولیاء کرامو کې که هغه په پیغمبرانو کې اے د سلیمان علیہ السلام ربا هر یو نوم باندې چې غواړي نو دا جایز دي دارنګې درود شریف سړی وایي اول کې او آخر کې منځ کې دعا غواړي نو دا هم جایز دي کم چې منو چې هغه مکروه دي او بدعت ته چې د هغې نقل موږ ته د پیغمبر نه د صحابو نه تابعینو نه تبع تابعینو نه ائمه او مجتهدینو نه نشتی بلکې بعضې داسې دي چې هغې نه منع کړله لکه سړی دعا غواړي د پلانکي په حق باندې د پلانکي په حرمت باندې د پلانکي په جاه باندې د پلانکي په توفیل باندې د پلانکي په برکت باندې د پلانکي په خاطر باندې دا ټول دا خاطر ماتر او توفیل موفیل دا ټول څه چې دي نو دا شریعت کې موږ ته مخکې نه نقل نه دي زموږ استاد هغه نه چا تپوس وکړو د چا په توفیل باندې دعا غوښتل څنګه دي وی چې د چا په توفیل باندې غواړي جو تو فیل
خبره خلاصه ده. په دې خبره کې ته پیل کېږي وي د بل چا په توفیل باندې دعاګانې مو غواړه، خپل عمل باندې غواړه، خپل ایمان باندې، نو دا مکروه دي. دارنګه دعا د نیک سړي د قبر په خوا کې، د پیغمبر د قبر په خوا کې چې دلته کې دعا ښه قبلېږي، نو دا هم د کراهت خبره ده. ما خبره کړوا بل ورځ چې سړی دا وایي چې دلته کې دعا ښه قبلېږي، دلته کې الله ښه قبلوي. نه دلته کې نه، الله هر ځای کې قبلوي. کم ځای کې غواړې ښه خبره دا ده سړی جومات ته راشي، د الله کور ته راشي، قرآن ووایي، کتاب تلاوت وکړي، 2 رکعات وکړي، او بیا سړی دعا وغواړي، ښه خبره دغسې ده. نو دی ځي نو قبر خواته ودرېږي او غواړي د الله نه غواړي، خو ځي هلته کې غواړي، نو دا خبره دا چا نه نقل نه ده چې ځان له دعا غواړي نو ځي پسې دې روانېږي هلته کې ځي. په دې باندې بعضې واقعات دي، خو خبره اوږدېږي. کوهي تور ته یو سړی ته تلی و، واپس چې راغی نو بل یو صحابي ورته وایي که ما ته پته لګېدل وی چې ته هلته کې ځې، ما به ته منع کړی وې، هلته چیله ځې، هلته څه دي. کوهي تور و نو د موسی علیه السلام په وجه باندې و، د موسی علیه السلام دپاره و، زما او ستا په هغې کې څه دي. دلته کې جومات ته ول نه ځې. دغسې دا د یو سړي په زړه کې دا چې هلته کې دعا ښه قبلېږي، نو دا خبره د خپل زړه نه ویستل غواړي، دا خبره مکروه ده، شرک نه دی. سړی ورته وایي چې شرک دی، بالکل جدا، حرام دي، ناروا دي، نه نه مکروه دي، ځان ته ساتل پکار دي. بل قسم هغه دی چې سړی مړي ته وایي، مړي ته وایي چې ته ماله داسې وکړه، ته ماله د الله نه وغواړه، نو دا هم مکروه دي، شرک نه دی، کفر نه دی، خو مکروه دي، دا بدعت ته ځان ته ساتل پکار دي. داسې ویل مړي ته نه دي پکار، مړي د ځان څه خبر دی، مړي څه حالت ته هېڅ پته نه لګي. انبیا علیهم السلام دي، نو د هغې په باره کې څه شک نشتی. کم چې هغه صحابه دي چې د هغې دپاره زیری په جنت کې ورکړی شوی دی، د هغې په باره کې څه شک نشتی. نور صحابه کرام دي، زمونږه ایمان دا دی چې صحابه کرام ټول ښه خلک وو، الله به بخلي، دا نه چې خامخا به بخلي. ولې یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم رورو، رضاعي رورو، عثمان ابن مظعون رضی الله تعالی عنہ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خفم دی. یو ښځه نو هغې دا ووې یا ابا الصائب لقد اکرمک الله، چې الله خو ستا اکرام کړلی، مطلب دا ته بخلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غوسه شو، تا ته پته ده. ښځه د خپلې خبر نه واپس شوه، خو د په غلطۍ باندې دا خبره وکړه، نو هغه د خپلې خبر نه بیا واپس شوه. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم تنبیه ورکړه چې اگر چې دا زما رور دی، اگر چې دا صحابي دی، اگر چې نیک سړی دی، لیکن تا ته څه پته ده کم کسانو مبارکې چې ویلی شوي دي نو هغه یقینا جنتیان دي، هغه یقینا بخلی شوي دي. او عام صحابه کرام د هغې په باره کې زمونږه ایمان او عقیده دغه ده چې نیکان خلکو الله به بخلیږي. د هغې نه وروستو کوم چې نور علما دي، نور اولیاء کرام دي، بزرګان دي، نو د هغې په باره کې مونږه دا ویلی شو چې نیکان خلکو الله به بخلي. لیکن دا نه چې یقینا بخلی شوي دي، نه نه، یقینا خبره دا د هېڅ چا په باره کې نشو کولی. د کوم چې عام خلک دي د هغې په باره کې نشو کولی. نو هغه ته څنګه وایې، هغه ته څه وایې چې ته ماله سپارش وکړه، هغه په خپله د خپل ځان د حال نه خبر نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې هم دا ویلو چې ما ته پته نشته ما یفعل بی ولا بکم، چې زما سره به څه کېږي، تاسو سره به څه کېږي، ما ته پته نشته او زه د الله رسول یم، دا وایي. نو بهرحال یو سړی مړي ته وایي ته زما لپاره دعا وغواړه، نو دا خبره دا هم
مکروه ده، ځان د دې نه ساتل پکار دي، دا ویل نه دي پکار. یو جدا خبره بله مسله پکې راوځي، اوري ناوري هغه خبره جدا مسله ده، بله مسله ده هغه. عام زمونږه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دا وایي چې مړی ناوري. عام قانون د مړو د ناورېدو دی، اگر چې په دې کې مستثنیات شتي. دارنګې زمونږه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې فتاوی دارالعلوم دیوبند لیکلي چې د احنافو مسلک دا دی، مذهب دا دی چې مړی ناوري. نور خوا ته جدا مسلې دي، تحقیقي مسله ده، ځان له کتل غواړي، لیکن عوامو ته مخې ته کول د دې مسلې دي چې هغه چرته په شرک کې مبتلا نشي. نو زمونږه دلته کې مولانا فضل محمد رحمه الله هغه ته د هغه نه یو تن تپوس وکړو، د هغه یو شاګردو خاص کراچۍ کې زه سره ناسم، وی چې په دې وخت کې دا مسله روانه ده، خلک وایي چې اوري که نه اوري، مړی اوري که نه اوري. هغه ورته وی چې ښه خبره، ښه فیصله، ښه عقیده هغه ده چې کوم انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکله چې اصل مسله دا ده چې مړی نه اوري اگر چې په دې کې مستثنیات شتي. نو دغه خبره عوامو ته مخکې کول د دغې پکار دي. نو بهرحال که یو سړی داسې وایي نو دا هم چې هلته کې سړی لاړ شي قبر ته ودرېږي، قبر ته مړي ته وایي ته زما لپاره دعا غواړه چې الله ماله داسې داسې کار وکړي، نو دا کفر نه دی، خو مکروه دی، بدعت دی، ځان ته ساتل پکار دي. بیا درې قسمه داسې دي چې هغه خالص شرک دی. مړی ته پسې لاړ شي، هلته کې ودرېږي، په تا بشي او په الله بشي، ته به ماله زوی راکې، ته به ماله ښځه راکې، ته به ماله قولبه راکې، ته به ماله دا کې او ته به ماله دا کې. په پنجاب کې یو دا پنجابیان چې دي هغه وایي کوکړ لی پتر دی، وایي دا چرګ واخله ماله زوی راکا او سره سودا کوي. دا شی دا خالص شرک دی. زوی ورکول، اولاد ورکول، ښځه ورکول، قلبه ورکول، نور ډېر قصې دي. چاله خاون ورکول او چاله ښځه ورکول، او چاله قلبه ورکول او چاله میخه ورکول، او چاله اولاد ورکول، چاله مال او دولت ورکول. دا ټول د الله کارونه دي، دا د بل چا په لاس کې نشتی، بل چا په اختیار کې نشتی. نو که یو سړی داسې وایي چې ته ماله داسې وکړه، قبر په خوا کې ولاړلی، دا یو قسم دی. ته ماله داسې وکړه او زما هغه دشمن چې دی هغه تباه کا، هم وایي که نه. بعضې خلک یو شی جوړ کړلی چې اولیاء څوک دي وینصرون اولیاءهم ویدمرون اعداءهم. دا پسې چا ځانه خبرې جوړې کړلي چې د خپلو خپلوانو، د خپلو اولیاءو، د خپلو دوستانو د هغو امداد کوي او دشمنان تباه کوي. نو موږ چېرته ونه لیدو چې چا چېرته څوک تباه کړی. زموږ ډېر شی دشمنان دي، په کار چې دغه تباه کېږي که نه. مسلمانان دشمنان شته که ډېر شی، د پاکستان دشمنان دي، د مسلمانانو دشمنان دي، ډېر شی دي، هغه دې تباه کړي که نه. چا په اختیار کې نشتی. دا ټول هر څه د الله په اختیار کې دي. امداد کول او دشمن تباه کول دا د الله کار دی. نو که یو سړی مړي ته دا وایي ته ماله داسې وکړه، ته زما امداد وکړه، ته ماله زوی راکړه، ته زما دشمن تباه کړه، ته زما د پلانکۍ سړی دی یا ښځه ده د هغې په منځ کې مینه محبت پیدا کړه، نو دا خالص شرک دی. بیا چې شرک دی نو منع دی، داسې منع دی چې لکه سړی پې کافر کېږي. نو دویم په دې کې د شرک په اقسامو کې یو دا دی چې د لرې نه ته یا پیر بابا را مدد شي، دې ځنه آواز کوي، دلته یې پی تویږي یا پیر بابا ښځو به دا پخاوي، یا پیر بابا را مدد شي، ټکره به هوته یا پیر بابا مدد، یا غوثه یا د بینی غوثه را ورسېږي.
او یا پیر دستگیر راو رسیږي پنه کې راو رسیږي د لری نه आवाज کې تیز نه आवाज کې یا راو رسیږي زما امدادو کې ډوډۍ په تنور کې ارتاویږي دا را منه کې دا دام خالص شرک دی خالص کفر دی دا دین ځان ساتل پکار دی او د دې زینا د لری نه आवाज کوي هغه بابا دی او هغه پیغمبر دی هر څوک چې دی خدا الله نه سیوا دی چې د الله نه سیوا هر چاته چې आवाज کې غایب ته आवाज کې چې مال داسې کارو کا مال داو کا مال داو کا نو دا هم شرک دی مال پلان کې کوي خلکو په دې زمانه کې دې دور کې ډېر شی نیولي دلته کې په دې علاقو کې چې ګورې نو څوک پکې د ښځو دي څوک پکې د قلبو دي څوک پکې د لیونو دي څوک پکې د سر د دړلي او څوک پکې د سری څوک سری دا خلکو نیولي جوړ کړلي دا ټول د شرک او د کفر کارونه دي اخواته چې لاړ شي پنجاب ته نو هلته کې پکې بیا بل شانتې نمونه پکې هم دي ښه یو ته چې پکې لاړ شي نه هغه ګوړې شاه هغه د څه دی ګوړې شاه مطلب چې د دغه دی استه یو دغه اخواته چې لاړ شي هغه بچړې شاه قبر دی دا هغه قبر جوړ کړل بچړې شاه څه سخه بچړه سخی ته وایي اخواته چې لاړ شي بل نام شاه مطلب سام شاه مار نام وی مارتا آلته کې بل اخوا چې لاړ شي هلته مکوړې شاه سے کېړې مکوړې چې ورته وایي چینجو بابا نو یو د چینجو بابا دی یو اس بابا دی یو بګې و دا څه شیزونه جوړ کړلي خلکو د شرک اخته دي هغې په سیزي او د هغې هلته کې نظرانې او شکرانې او څه کېږي ډېر شی دی یو نه دی شاه ولی الله رحمت الله علیه ویلي وو زه وګرځېدم په دې غره سمه باندې وګرځېدم فما وجدت بلدة الا ولها آلهة تعبدون دلته چې مې وګرځېد هغه هر یو سړي ځان له هر یو کلي والو هر یو علاقې والو ځان له الہ نیولې او د هغې عبادت کولی کېږي خلک لګیا دي عبادت کوي د هغې څه کوي قرآن کریم راغلی د دغې شرک ختمولو دپاره شرک دې ختم شي نو الله رب العزت دلته کې وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله اے مومنانو د الله نه ویریږئ وابتغوا الیه الوسیله طلب کوئ الله ته نزدېکت نو ما وی نزدېکت به حاصلېږي میلاویږي په دې باندې چې الله کم حکم کړلی په هغې باندې عمل وکړي او کم سنې چې منع کړله د هغې نه منع شي دې باندې به نزدېکت حاصلېږي وجاهدوا فی سبیله او جهاد کوئ په لار د الله کې لعلکم تفلحون دپاره چې تاسو شئ کامیاب ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړل لو ان لهم ما فی الارض جميعا کچری شي د دې لپاره چې پس مکه کې دی ټول ومثله معه په مثل د دې باندې د دې داغه سره نور ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه د لپاره چې فدیه کې ورکی دغه د عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم نو قبول بنشي د دینه ولهم عذاب الیم د لپاره د عذاب درد ورکونکې یریدون یخرجوا من النار غواړي بدی چې او دی وزید د جهنم نه د ورنه و ما هم بخارجین منها او نه وي دی وتون کی داغینا ولهم عذاب مقیم دی پر دی عذاب همیشه مخکې دا هغه چا چې فساد وکاو دا غي تذکره کوله ناغه یو شان فسادو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله د دین رستو دا بل شان فساد دی دا د عقیده فسادو نو دا غیر دی وکړو نو اس بل فساد ذکر کوي چې هغه په پټه باندې اغلا کوي نو د غلا ګر او د غلاګر سړی داغه تذکره کوي والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله او غلاګر سړی او غلاګر خزا لاس کټ کوي د دې دواړو د خې لاس په مړون کې جزاء بما كسبا دا بدل دا په سبب د اجدي کم کسب کړل نکالا من الله دا عبرتناک سزا ده الله د طرفنا والله عزيز حکیم الله دې غالب حکمت والا فمن تاب نو چاچی توبه ویست من بعد ظلمه رستو د ظلم ددنا واصلح او استای وکړه د خپل عمل فإن الله يتوب عليه یقینا الله مهربان کی په د باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان
غلا یې کړله، غلاګر سړی دی، غلاګر ښځه ده. مال هغه مال یې پټ کړلی چې هغه محفوظ دی. غلا وایي دی ته چې کوم محفوظ مال دی دا سړی پټ کی، په پټه باندې په داسې طریقې باندې راواخلي چې هلته کې بل سړي ته پته ونه لګي. نو کله کله به سړی رایخ شي، کله به سړی را بیدار شي، سړیو ته توجه شي، نو راوینیسي. نو یو دې ته غلاګر وایي، سارق ورته وایي. او یو هغه شی دی چې هغه سړی د ډنډې په زور باندې، د چاکو، د چوړکیو، د اسلحې په زور باندې اخلي، هغې ته ډاکو وایي. بل شی دی د هغې تذکره مخکې وشوه، هغه ډاکو دی. او دلته کې دا غل دی. نو غل جدا شی دی، ډاکو جدا دی. یو بل یو دی چې د ژوندي نه خلک وایي د یخې مور نه بچی پټوي، یو داسي نه دا غلی. او یو غل داسي چې هغه د مړي نه غلا کوي. مړی وشو نو کله چې نوی قبر جوړ کړی شو نو دی لاړ شي او هغه قبر راوکني، بیا هغه مړي نه کم کپن چې د هغه نه تاو کړی شي هغه ترې پټ کي. دې ته کپن چور وایي، د کپن غل. او په عربی کې دې ته نباش وایي. نو د سارق نه وایي، د غلاګر هغه سزا هغه نه ورکولی کېږي. ولې؟ هغه مال چې کم د دغې مړي نه تاو دی، نو دا مال په د حفاظت په ځای کې نه دی پروت. ولې؟ مړی هغه حفاظت نشي کولی. چې مړی خپل حفاظت نشي کولی، د خپل ځان حفاظت نشي کولی، د خپل کفن حفاظت نشي کولی، نو د هغه نه چې دغه غلا څوک کوي نو هغه ته غلاګر هم نشي ویلی کېدی، هغه ته نباش ویلی کېږي. بیا د نباش سزا هغه د غلاګر په شانتې سزا نه ده. د نباش دپاره سزا هغه تعزیر دی. داسې سزا دی حکومت وقف ورکي چې نور خلک د هغې نه برت واخلي. هغه د حد نه زیاتېدی هم شي، کمېدی هم شي. هغه دې په لوړو ووهي، هغه دې په کوړو ووهي، هغه دې جیل ته واچوي، هغه باندې دې جرمانه ولګوي، هغه دې د ملک نه بدر کړي، ملک نه دې وشړي. او دا په کوم کېدی شي چې دا داسې ناکاره کسب کوي چې د مړی بې عزته کوي، د مړي نغلا کوي، د مړي کپن پټوي، نو د ده خو مرګ جای پکار دی. وي اخو د هغې حکومت وخت د قاضي چې څنګه فیصله وکړه په هغه وخت کې هغه باندې ده. او دا بل چې دی چې غلا یې کړله، نو غلا یې چې کړي نو دا به 10 درهم وي. د 10 درهمو نه چې کمی نو هغې باندې سزا نشتی. دا سزا کم چې لاس کټ کول نی، نوره سزا هغه به یې ادې ووهي، هغې ته تعزیر وایي، نو هغې کې لاس کټ کول نشتی. او چې کله داسې غلا یې وکړه چې هغه 10 درهمو ته ورسېده، نو د ده نه به بیا ښې لاس په مړون کې کټ کولی کېږي. او کوي به څوک؟ نو کوي به دغه حکومت وقت. خو زمونږ د پاکستان قانون هم دغه دی چې د غلاګر نه لاس کټ کوي. خو زمونږ پاکستان والا الحمدلله ډېر ښه دي. دې کې یو تن غلاګر پکې نشتی، یو تن پکې هم نشته، ټول نیکان بزرگان خلق دي. ولې قانون موجود دی. که چا غلا کړی وی چې ته تر اوسه پورې د یو تن نه به لاس کټ شی او که نه ونه دی کټ شی، پته دا ولګېده چا نه ده کړي غلا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نو غلاګر سړی او غلاګره ښځه دې کې به دا نه کته کېږي دا سړی دی او که ښځه ده، خو چې غلا یې کړله او ګواهانو باندې ثابت ده یا د ده په اقرار باندې ثابته شوې ده، نو د دې به لاس کټ کولی کېږي مړون کې. او هغه یې 10 درهمه، 10 درهمو نه چې کمې نو بیا به لاس نه کټ کولی کېږي، 10 درهمو نه به زیات وي. یو حدیث کې راځي چې هغه غل باندې د الله لعنت دی چې دې هغه یې پټه کړه او د هغې نه وروستو د هغه لاس کټ کړی شو. مطلب د هغې حدیث دا دی د هغې قیمت چې دی نو هغه ډېر لږ دی. نن سبا 20 روپۍ دی،
نو 100 روپۍ باندې خو هلته کې 10 درهم دي، 10 درهم ډېر دي. نو که چا د هغې مطلب دا دی چې هګۍ یې پټه کړه، دا غالبا تاسو ته یو ځای کې ویلو که بل ځای کې مې ویلو، یو سړی غلا کړوه، دقسې هګۍ یې پټه کړوه، رایې وړه کور ته، مور والا ډاډ ورکو او هغه بیا په غټه غلا کې ونیوی شو، هغه باندې د پانسۍ حکم وشو. نو کله چې پانسۍ کولی کېږي نو د هغه نه تپوس کولی کېږي ستا آخري ارمان دې څه دی، په زړه کې دې څه مطالبه څه ارمان یې څه یې ووایه. هغه وایي زما ارمان دا دی چې زما مور ماله راولئ. مور یې چې راوسته ملاقات یې ورسره وشو، نو عام خلک وایي زما مور مال راولئ، زما بچي راولئ چې زه یې وینم چې آخري ملاقات وشي. ملاقات یې ورسره وکړو. مور ته وایي ته دا خپله ژبه زما په دې خوله کې راکړه. چې څنګه هغې ژبه دغه کړه او د راښ کو ده او چکې پې ولګه او ژبې ولا وشو کوله. خلک جو ښځه مور یې په تړتقو شوه. خلکو وی دا دې څه وکړو؟ وی دا د دې مور دې خولې ژبې زه دې سره ورسولم. که ما غلا کړ وه هلته کې هګۍ مې پټه کړه، نو را مې وړه، مور لاله ډاډ راکو، مور لاله شاباشی راکو، د حقې د وجې نه زه بله غلا مې وکړه، بله مې وکړه، بله مې وکړه او د مور ډاډ را سره و دې ځای ته راورسېدم. که دې مور اول کې ما چې دا هګۍ پټه کړ وه چې هغه وخت یو پړق یې را کړی وی او راته ویلی چې کم ځای نه دې راغستې ویسه هلته کې واپس کېده، نو زه به دې ته نه رارسېدم که نه. دا د دې مور دې خولې د مور دې تربیت زه دې ته راورسولم. نو ما چې زه خاصې مرم او چې دې مور ته خو دا یو درس او یو سبق پاتې شي که نه او نورو خلکو ته هم پاتې شي. نو خبره داسي هګۍ یې پټه کړه، د هغې نه وروستو د هغې په وجه باندې دی غټ ډاکو جوړ شو، غټ غلاګر جوړ شو، 10 درهمو نه زیاته غلا یې وکړه او غلا پې ثابته شوه، ونیوی شو او لاس تې کټ شو. په ده باندې لعنتي. فاقطعوا ایدیهما، نو کټ کوي ښې لاسونه د دې جزاء بما کسبا، ښې لاسونه د هر یو نه. مخکې یو خبره چلېده، یو تن وی دا قانون به جاری شي چې غلاګر نه بلاس کټ کوي. وی زما خو نه دی خوښ. ملاو امامو هغه څه وی ته د قرآن د حکم نه انکار کوي؟ وی نه قرآن د حکم نه انکار نه کوم، خو چې دا حکم جاری شي نو زما پسې به ټول چې په حساب کې ولاړي منډي به ولاړي، نو خلک به وایي د منډو امام دی، کار به جوړ کړي مالا. نو ما زه ځان د منډو امام کوم نه، ټول ښې لاس به د چا نه دغسې منډي به ولاړي. کله چې داسې مسله جوړه شي دا لاس چې کټ کولی کېږي نو دا به په پټه باندې نه کټ کولی کېږي، دا به مز وشي او خلک به راجمع شي بهر میدان کې، خلک به ولاړي، قاضي به ولاړي، حاکم به ولاړي، نور به ولاړي او هغې به فیصله واورئ، ګواهان به ولاړي، ګواهان به ګواهي وکړي، فیصله به واورولی شي، جلاد به ترې لاس کټ کړي، ډاکټر به ولاړي چې فوراً د هغه پټۍ وکړي. دا حکم دی، شریعه حکم دی. دا نه چې لاس یې کټ کړه دغسې ځه ګرځه وسته، نه نه، شریع حکم دا دی چې لاس دې به کټ شي لیکن ډاکټر به ولاړي، فوراً به د هغه د نور لاس انتظام وکړي. دا یې دغسې کله چې لاس کینسر شو نو هلته کې ډاکټر دې لاس کټ کړي او د نور پټۍ وکړي. دا لاس هم کینسر شوی دی، دا که دغسې پاتې شو نور خلکو ته دا کینسر لګي. ښه دا د غلا دا کینسر، د معاشرې د خرابوالي کینسر دا خلکو ته لګي چې دا ختم شي. نو کله چې یو سړی بیا ګوري چې دغه یو شی دی پروت دی زه راواخلم او چې هلته کې هغه شی ورته یادي، هغه لاس هلته کې ځوړند دی، چوک کې ځوړند شی دی او زما په مخ کې کټ کړی و، نو هلته کې دی به لاس بیا کته نه کوي، لاس به ورمنډي په ترخ کې، داسې نه چې لاس بې تپوسه چې ته کته لاړ شي. نو یو تن د یو تن لاس کټ شو ولیکن په زرګونو لاسونه په لکونو لاسونه هغه بچ شو. خلق د خلکو امن، د خلکو مالونه په امن شو، خلق په امن شو،
دا قصاصو داو څومره احکامات چې الله رب العزت را لېږلي دا د معاشرې د اصلاح دپاره. نو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما غلاګر سړی او غلاګره ښځه کټ کوي ښي لاسونه د دې نه په مړوند کې جزام بما کسبه دا بدله ده په سبب د هغې چې دي کم کسب کړلی نکالا من الله دا عبرتناکه سزا ده د الله طرف نه چې خلک ته عبرت اخلي. والله عزیز حکیم الله دی غالب حکمت والا. فمن تاب من بعد ظلمه نو چا چې توبه ویستا وروستو د ظلم د دنا ظلم یې کړلی اغلا یې کړله او اصلح او اصلاح وکړه د خپل عمل فإن الله يتوب علیه یقینا الله مهرباني کوي په ده باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله دی بخونکی مهربان. سړی نیوی شوی نه دی او توبه یې وویسته د باندې توبه بیا نه کومه مخکې مې کړلي نه کوم. الله بخونکی مهربان دی الله به ته بخښنه وکړي. دارنګې سړی دی غلا یې کړوه لاس یې کټ کړی شو لیکن وس توبه یې وویسته الله به ته معاف کی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلہ اے مومنانو د الله نه ویریږئ طلب کوئ الله ته وسیلت نزدېکت وجاهدوا فی سبیله او جهاد کوئ په لار د الله کې لعلکم تفلحون پادې چې شئ کامیاب. ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر یې کړلی لو ان لهم ما فی الارض جميعا کچرې شي د دې دپاره چې په ځمکه کې دي ټول ومثله معه په مثل د دې د هغې سره نور لیفتدوا به من عذاب یوم القیامه چې فدیه کې ورکوي هغې لره په ورځ د قیامت د ما تقبل من د عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم نو قبول به نه شي د دې نه ولهم عذاب علیم د دې لپاره د عذاب درد ورکوونکی یریدون ان یخرجوا من النار غواړي به دوی چې وځي د جهنم نه وما هم بخارجین من النار او نه وما هم بخارجین منها او نه به دوی وتونکي د جهنم نه ولهم عذاب مقیم د دې لپاره د عذاب همیشه. والسارق والسارقة او غلاګر سړی او غلاګر ښځه فقطعوا ایدیهما کټ کوي لاسونه د دې جزام بما کسبه دا بدله ده په سبب دا چې دوی کم کسب کړلی نکالا من الله دا عبرتناکه سزا ده الله طرف نه والله عزیز حکیم الله دی غالب حکمت والا. فمن تاب من بعد ظلمه نو چا چې توبه ویستا وروستو د ظلم د دنا واصله اصلاح وکړه د خپل عمل فإن الله يتوب علیه یقینا الله مهرباني کوي په ده باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله دی بخونکی مهربان. الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.